وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. ډېر ګران مشر ډېر محترم جناب محمود خان صاحب، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دلته موجود درانه مشران، عالمانو صاحبانو، او د پښتنې سیمې سپین پوشو، سپین ږیرو، زلمو، ځوانانو او په دین او په وطن سرښندلو مجاهدینو، په داسې موقع چې موږ د دغه جلسې په ذریعه د دغه سیمې ستر شهید عبدالصمد خان اچکزی د شهادت ورځ مانځو. موږ اول د هغه ملي او قومي خدماتو ته تحسین وړاندې کوو او دا منو چې خان شهید د خپل کردار پر رڼا کې، د خپل قربانیو پر رڼا کې او د خپل شهادت په وینې د تاریخ په پاڼو خپل نوم داسې ثبت کړی ده چې انشاءالله راتلونکی تاریخ یې په هیڅ وړ هم هېرولی نه شي. په دې موقع باندې زه د محمود خان او د ده د جماعت د کارکنانو او د تمامو ملګرو خصوصي شکریہ ادا کوم چې په کوم انداز په آزادی مارچ کې دوی له موږ سره اوږه په اوږه ولاړو، قدم په قدم یې له موږ سره صرف ملګرتیا نه ده کړې بلکې موږ حوصلې پورته کړې دي، موږ همت یې زیات کړی ده. او نن چې د اسلام آباد آزادۍ مارچ د پاکستان په تاریخ کې خپل یو تاریخي اهمیت حاصل کړی ده، موږ په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خصوصي ملګرتیا هېڅکله هم هېرولی نه شو.
खुदा से वक्त के टोल कौम दे पारा दे मुबारकई बाहिस्ता नन दे पाकिस्तान दे हिज़्ब इख्तिलाफ तमाम लोय वार जमातुना और गुंदुना पयो स्टेज नास्ती पयो सफर के शामिल दी दे आज़ादे मार्च बरखदी और दे दुई वाले दे तमुर यो कौमी वाले वायु कौमी वहदत वायु मिल्ली वहदत वायु और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया बदामानी जो पाकिस्तानी कौम पयो आवाज दा सिलेक्टेड हुकूमत रिजेक्टेड वगैरह रहा हो दादमुर मजबूरी दा और पदेम मजबूरी दा सीधे आजादे जज्बा जे मुश पजड़ू के जे आजादे जज्बा जे मुश पवीने के लपलारो निको मुश तप मिरास की मिलावदा मुश बदे आजादे नारद जक हम लगाऊ कि मुश बदे खपल लपलारो निको इधर अमानत हिफाजत को जमा मोहतरम उरुनो दगरवज फैस कीमत पाकिस्तानी कौम तक कबूल न दा शमुर्द पाकिस्तान था फजब हो आजाद वतन वायु फजब खुद मुर फजग मुल्क के दे हुक्मराने हक दे अवाम बोलू लेकिन पर हकीकत के मुर्द बारने कुव्वतुल गुलामान और मुर्द इंतखाबात अगदे खास कुव्वतुनो पर रहम करम बांधवी ना ऐलान कौम मुर्द बारने कुव्वतो बारा दस्ती न तस्लीम हो दुनिया सर दोस्ती गाड़ू गुलामी न मनो वो पाकिस्तान के दनन हम ऐलान कहो कि वो पाकिस्तान के दनना दे इदारों एहतराम तो तैयार यू इदारों कदर कहो लेकिन वो अवाम बांधे पास दे इदारों बारादस्ती तस्लीम तो तैयार नहीं नारे तकबीर हम लेके रहेंगे हम छीन के रहेंगे तुम्हें देना पड़ेगी नन कफमासोक दामनी नन कफमासोक दामनी शिदत मौजूदा पार्लियामेंट जायज पार्लियामेंट आयम जद पार्लियामेंट दे अवाम नुमाइंदा पार्लियामेंट आयम सवाल न पैदा कीजी यो आरम वेली दी चिदा दे अवामो पर वोट और दे हक पर मैंडेट डाकदा मुझ पर इच कीमत बांधे पर मुल्क के दे अवामो डगे डाकुगान था दे हुकूमत हक वर्गौर तो तैयार नहीं हो पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का है पाकिस्तानी कौम एक आजाद कौम है अपनी आजादी पर हमारी तारीख में मुझे कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता कि मेरे अकाबिर और असलाफ ने आजादी पर समझौता किया हो हम आज अगर उनकी तारीख के हकीकी अमीन हैं तो उसी सूरत में है जब मैं अमेरिका और मगरिब की बालादस्ती का इनकार करूं उनकी गुलामी का इनकार करूं और अगर पाकिस्तान में जमहूरियत है तो फिर वोट का हक अवाम का है किसी इदारे को किसी जमात को पाकिस्तानी कौम के किसी एक फर्द के वोट पर डाका डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती फिर हम
آزادی کا پرچم لہرانے کا ڈنگ جانتے ہیں. پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کی صدا کیسے بلند کی جاتی ہے. پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہوا کرتی ہے. پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کی لاج کیسے رکھی جاتی ہے. پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کے لیے خون کیسے دیا جاتا ہے. پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کے لیے سر کیسے کٹوائے جاتے ہیں. پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کے لیے انڈمان کے اور مالٹا کے جزیروں کو کس طرح آباد کیا جاتا ہے. میرے محترم دوستو، ہم نے غلامی کے نہر سے پانی نہیں پیا، ہم نے آزادی کی نہر سے پانی پیا ہے. ہم آزادی کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں. جن کے آباء و اجداد نے غلامی کی ہے. ایک دفعہ جنرل مشرف نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم امریکہ کی غلامی نہیں مانتے. بھائی تسلیم کر لو کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں. میں نے کہا کہ جنرل صاحب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، لیکن ایسی صورت میں دو راستے ہیں. ایک راستہ وہ جو آپ کو اپنے اکابر اور اسلاف نے بتایا ہے، اور ایک راستہ وہ جو مجھے میرے اکابر و اسلاف نے بتایا ہے. آپ کے بزرگوں نے تمہیں غلامی قبول کرنے کا درس دیا ہے، اور میرے بزرگوں نے مجھے غلامی کے لیے لڑنے کا درس دیا ہے. آپ کو اپنا راستہ مبارک، ہمیں اپنا راستہ مبارک. میرے محترم دوستو، ہم پاکستان کی آئین کا احترام کرتے ہیں. ہم نے پاکستان کا آئین قبول کیا ہے اور کتنی مرتبہ پارلیمنٹ کا ممبر بن کر اس سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے. لیکن یہ حلف ہم نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ ایک بیرونی ایجنٹ اور ان کا لاڈلا قوم کا ووٹ چوری کر کے ہم پر حکومت کرے. ہم ایسے گماشتوں کی حکومت قبول کرنے کے لیے نہیں آئے. ہمیں اپنی ماؤں نے ایسے بازاری لوگوں کی غلامی قبول کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ہم ان سے لڑنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے. یار کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. جب میں نے اور میرے بزرگوں نے انگریز کے اقتدار کے سامنے سر نہیں جھکایا تو انگریز کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے سامنے فضل الرحمان سر جھکائے گا. نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے! مشر محمود خان اچکزئی. اور پھر دغلا اشارہ بولے تو جیسے تبر میں دیتا ہوں اللہ کو اشارہ بولے. ہے بس اشارہ بولے نارو وائش نہ منو دا حکومت نہ منو. نعرہ تکبیر! نہ منو، نہ منو، نہ منو، نہ منو. جیلی سلیکٹڈ حکومت، جیلی سلیکٹڈ وزیر اعظم، نہ منو، نہ منو.
موږ په دې ملک کې یو مضبوط او مستحکم نظام غواړو، جائز او روا نظام، غلا نظام نه منو. موږ د بیوروکریسي احترام کوو، موږ د اسټابلیشمنټ احترام کوو، خدا احترام به صرف دې خبرې سره تړلی وي چې لکه زه پاکستان آئین منم ته به هم د پاکستان آئین منې، لکه زه چې د انتخاب حق د عوامو منم ته به هم د ووټ حق د عوامو منې. ما په ووټ باندې به د خپل ټوپک پاره نشي راپړی، زه په پولینګ سټیشن کې د فوج ټوپک نه منم، زه د ووټ په شمېر کې د فوجي ټوپک نه منم. دی د خپلو حدودو ته لاړ شي زه به په سر کښېنوم. موږ له ادارو سره جنگ هېڅ پالیسي نشته، لیکن چې هر اداره په خپل آئینی دایرې کې خپله پیشورانه ذمواري سر ته رسوي موږ به سلام ورته کوو. زما محترم ورونو، یو خو ناجایز ده، بیا نااهله هم ده، نالایقه هم ده. بیا تا تر ما ښه پېژندلی ده انشاءالله. اوس چې یو وارې موږ پښتانه هم ځان ته وایو، د غیرت شامله هم زموږ په سر ولاړی او بیا حکومت دغسې بې غیرته را باندې کوي، دا اوس څه ژوند ده؟ نن د ملک معیشت تباه ده. د پاکستان پیسه لاندې راغله، د پاکستان مالی ذخایر هغه له ټول نه لاندې سطح باندې. په بازار کې خلک د خوراک شاک شی نه پیدا کوي، او کمال دا ده چې بازار ته لاړ شي نو ټماټر په 300 کیلو ده، او چې وزیر خزانه نه پوښتنه وکړي په 11 روپۍ ده. چې بازار ته لاړ شي نو مټر په 200 روپۍ کیلو ده، او د دوی والا یو هغه ټماټر ده هغه وایي په 5 روپۍ کیلو ده. اوس دا سره سمه وه، یا په 5 روپۍ یا په 200 روپۍ. دا له قوم سره ټوکې دي او که نه؟ دا له دې قوم سره مسخره ده او که نه ده؟ نو موږ دغه خلکو مسخرو ته پیدا یو، دا قوم د دغه خلکو ټوکو ته پیدا ده. نن ډاکټران وګوره، ډاکټر په زړه ده، انجینیر په زړه ده، وکیل په زړه ده، استاد په زړه ده. ابل ورځ مې جهاز کې سفر کاو، د جهاز عملې راته وځړل چې موږ خپله زړه چا ته وکړو؟ موږ خو په کور کې اوس ژوند نسو تېرولی په دغې تنخوا. کوم ځای ده چې تا پرېښو؟ نوجوانانو ته هیله ورکړې وه چې 1 کروڑ نوکریانې به درکوم، 1 کروڑ دې په کور پاتې شه، 1 کروڑ یې له روزګاره خلاص کړل. اوس مهرباني وکړه، پښتانه یایي
وی دا ماته مې در پاتې خو چې نورې نه کې ماتې عام سړی د مهنګایي له لاس ملای ماته هغه نوجوان چې هغه د 1 کروڑ نوکریو امید یې ورکړی او ویل به چې پاکستان نه به زه یو داسې ملک جوړوم چې بیا به خلک دوبۍ ته نه ځي د دوبۍ خلک به دلته راځي خلک به یورپ ته نه ځي یورپ نه به نوکریو دپاره خلک دلته راځي اوس له ټولې دنیا 2 کسان پاکستان ته راغلي دي نوکرۍ دپاره یو د سټیټ بینک گورنر ده یو د اف بی آر چیرمین دی دا 2 کسان له بهره راغلي دي پاکستان نوکرۍ ته دې نه علاوه دنیا بهر روانه ده کاروبارونه پاته دي کارخانې خلکو پرې شوې فیکټرۍ بندې شوې پیداوار ودرېده بازار ته رسد ختم څه خلکو طلب زیات څه په دغسې حالاتو کې ملک له څه جوړوي خو دغه معیشت له لاسه خو سوویت یونین خپل وجود وبیله نن پاکستان آیا ته خاتمې طرف ته له ځان نه ګوربچوف جوړوي نو په دې حوالې سره یو جدوجهد ده خلکو دا خیال و چې دا یو مضبوط و مستحکم حکومت ده د ده په ملا عالمي اسټبلیشمنټ ولاړ ده د ده په شا مقامي اسټبلیشمنټ ولاړ ده دی به خپله هم چې روب داب کاو نو ویل به چې فوج د موږ په پشت باندې ولاړ ده چا کې دا جرأت نه و چې دا خوف له زړونو وباسي موږ دا چیلنج قبول کړ موږ دا چیلنج قبول کړ او په دنیا هم دا خبره ومنله چې دلته به حکمرانی د آئین مطابق فیصله به عوام کوي امریکا او مغرب به نه کوي فیصله به عوام کوي د پاکستان اسټبلیشمنټ به نه کوي آزادی مارچ خلکو ته حوصله ورکړه آزادی مارچ قوم ته یو نوی امید ورکړ آزادی مارچ قوم ته یو جرأت ورکړ او چې چا ژبې نه وي هغو ته یې ژبه ورکړه او چې چا کې زړه نه و هغه ته یې زړه ورکړه انشاءالله العزیز د قوم او د عوامو د حقوقو دغه جنګ به جاري وي موږ به خپل حقوق غواړو او دا ملک په متحد ساتو نن د ملک سره څه کېږي د یوې صوبې عوام مطمئن نه دي موږ چې آزادي مارچ له سند نه پنجاب سیمې ته داخل کړ تاسو د بلوچستان قافلې ملتان ته راورسېدې او په شریکه په دې پنجاب په لاهور ګوجرانوالې باندې موږ تېرېدو پنجاب عوامو چې کوم استقبال د دغه قافلې وکړ د دغه آزادي مارچ وکړ له هغې نه د پنجابي د سوچ او د فکر پته هم چلېدله نن قوم یو ده د سند په میدانونو کې موږ تېرېدو په هر شهر کې د عوامو یو هجوم و چې دغه آزادي مارچ ته هرکلی وي خیبر پښتونخوا جلوس یو طرف ته لا د پېښور په انټرچینج داخلېده او بل سره د اسلام آباد په انټرچینج بهر ووت 200-300 کیلومتره پر هجومه عوامي سمندر دا تاریخ نه هېروي یو څو ایجنټان به دا خبرې کوي چې دا خو یو څو زره خلک وو ابداره یو سړي ویلي دي چې دا خو د 3 ځلو خلک وو وایي د 3 ځلو خلک وو اوس دغه د سترګو کې چې کوم هغه ګرد پروت ده
دا به څوک صفا کوي چې ټول قوم ورته د درې ځلو خلک ښکاري دا ړانده د خپلو سترګو علاج وکړي موږ پر عزمه یو انشاءالله او ټولو جماعتو بالاتفاق دا څلور خبرې طی کړي دي اوله دا چې عمران به استعفا ورکوي دویمه دا چې دا اسمبلی به ختمیږي درېیمه دا چې له نوي سره به الیکشن وي د فوج د مداخلت نه بغیر او څلورمه دا چې د آئین د تمامو اسلامي دفاتو حفاظت وکړو انشاءالله په دغه عزم او په دغه اتفاق تمام سازشونه به انشاءالله ناکام وي او پاکستان مستقبل به روښانه وي د ولس مستقبل به روښانه وي او انشاءالله دا تحریک به په مخ باندې روان وي الله تعالی دې د اسلام حفاظت وکړي د پاکستان د الله حفاظت وکړي د ملک د هر آزاد منش الله تعالی دغه حوصله بلند کړي او دا تحریک د الله کامیابی سره سرته ورسوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين د مولانا سره مننه د روشان دیوه رڼا کوي د روشان دیوه رڼا کوي د خوشحال توره ترملا کوي رزمګا د جنګیالیو څوک مل کوي څوک دریا کوي څوک شیرشاه غوندې افغان کوي همایون رنګ بدکار ته څوک میرویس نیکه پیدا کوي و ګرګین رنګ ناکار ته جوړ د یو پښتون عسکر نه احمد شاه کوي هم بابا کوي چې سنباله یې په توره هومره لویه پښتونخوا کوي